امام صاحب فرمایي امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله چې قرآن پر هر مسلمان په کال کې دغه حق لري چې دوه واره بیا دی وایي. اوس په څه چمپه کوو نو موږ ته خدای چې په ټول په پلس کالم موږ نه دی ویلي. په دې خبره خو نه خلاصېږي زما قرآن نه دی زده، درواغ دی زده، د غیبت دی زده، د دوه کسان سره جنګولی سي، دوه کسان سره خلاصولی سي، صحیح سلو د بل چا د کور حسابونه ورکولی سي او قرآن دې نه دی زده. په دې ته خلاصېږي؟ قطعا نه خلاصېږي، په هیڅ صورت نه خلاصېږي. بس یو دا وکړئ عزیزانو، د الله رسول به دا فرمایلی چې کله ګناه در څخه وسو فورا یوه نیکي پسې کوه. صحیح سو؟ فورا یوه نیکي. لکه موږ یو ډېر داسې شی وخورو چې هغه معدې ته تاوان کوي، لکه ډاکټران موږ ته دوا راولیکي، بیا د دوا سره موږ ته د معدې ګولۍ هم راکړي. نو موږ وایو ډاکټر صاحب زما معده خو نه خوږېږي. هغه وایي دا دوا او ګولۍ چې دي هغه کېدلی چې ستا و معدې ته تاوان رسوي، دغه ګولۍ ورسره خوره نو بیا معده چې د هغه په دې ګولۍ راوګرځي، په هغه نورو ګولۍ به ستا بدن چې دی هغه راوګرځي. نو د هغه رقم چې ما او تا غلطي وکړه، ګناه وکړه، د الله رسول فرمایي و نیکي پسې کوه. نو دا نیکي به راولاړی سي، دا ستا ګناه به در میټاو کړي. ګناه یو په یو د نیکي یو په لسه ده. یوه نیکي چې د هغه ولاړه د ګناه سره، نه نیکي بیا هم وما تا ته راپاتې سوې. پوه اوس په دې خبره باندې. او بیا بله خبره دا د عزیزانو، د قرآن تلاوت د الله په خاطر مه پرېږدئ. د قرآن پیغمبر علیه السلام مبارک ډېر په ارمان دا خبره کړې ده چې هر سړی باید چې یو قرآن ولري. هر سړی باید چې یو قرآن ولري. ګوره ما او تا چې مړه سو، زما او ستا جامې، زما او ستا کپړې، زما او ستا چوټې، زما او ستا ګوټونه، زما او ستا موټر، زما او ستا کور، زما او ستا موبایل، زما او ستا ګړۍ، زما او ستا ګوتکې پاتېږي. خوند هغه کوي چې زما او ستا یو قرآن پاک پاتې سي. د الله رسول فرمایي بختور سړی هغه دی چې دی مړ شي قرآن پاک یې پاتې سي. ګوره موږ ته هر څه چې دی هغه په خپلو پیسو کوو، په دې ودو کې د لورو د زوی موږ مولوي صاحب ته یو قرآن خوراکه څه کوي، هغه زما د لور واده دی. نو ګوره تا پلنګ ورکوئ، تا فرنیچر ورکوئ، تا سونه ورکوله، تا 500 کسان میلمانه کولی چې دا ټول دې روپۍ ورکولې دی، یوه قرآن روپۍ دې نه درلودې. موږ له راځي خلک مولوي صاحب یو قرآن خوراکه خیر، هغه وایي لور مې ودیږي. اوس ګوره خبره دا ده چې د هغه شیانو خو الله حساب را سره کوي. دلته چې دا ما او تا خپلې بچی ته قرآن ورکو، د دې به الله پاک ما او تا ته عوضونه راکوي. هر سړی په خپل ژوند کې یو قرآن واخلي، به د ورځې یو وار خلاصوي. داسې ورته ګوره قل هو الله شریفه وایه که د قرآن نه زده، الحمدلله شریفه وایه که د نه زده. بیا چې کله مړه سو، په ذوالجلال دې مې قسم د الله رسول فرمایي چې کله سړی مړ سي، هغه مځکه هم په ده پسې ژاړي چې پر کومه مځکه ده لمنځونه کول. صحیح سو؟ بیا چې ما او تا مړه سو، دا قرآن به هم په ما او تا پسې ارمانجن دي چې هغه زما قاري چیرې دی چې زه ویلم، هغه چیرې دی چې په ما بې عمل کوي، هغه چیرې دی چې زه به مطلب سهار و ماښام ویلم. الله دې موږ ته توفیق راکړي. الله پاک دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. عزیزانو، دعا د هغه دعا ده چې دا څه راغلي کسان دي، څه مشکلات، پریشانی، غمونه، الله دې ټول په خپل عظمت، په خپل لویي لري کړي. عافیه صدیقي بندې ده، الله دې د خپل وحدانیت په خاطر، الله پاک دې د خپل وحدانیت او د عظمت په خاطر رایله کړي.